یو الله نه منو کته مونږ ته عذاب راوستې شي نو راوړه مونږ ته هغه عذاب چې ته ترې نه مونږ یاری ان كنت من الصادقین که ته رښتینی مونږ ستا خبره نه منو خپل د پلار نیکه دین نه پریدو د هغې طریقې نه پریدو قال نو هود علیہ السلام قد وقع یقینا لازم شو واقع شو علیکم تاسو باندې من ربکم طرف درب تاسونا رجس عذاب لایکه کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا د 59 نمبر آیات نه یعنی 69 نمبر آیات 69 نمبر آیات نه د 69 نمبر آیات نه والے تر 79 نمبر آیات پورې یعنی 79 نمبر آیات پورې سورۃ اعراف د یو کم او یایم نمبر آیات نه والے تر یو کم اتیایم نمبر آیات پورې په پښتو او اردو کې ترجمه ویډیو مخه ته ګوره او لایک کا شیر کې د الله د رضا لپاره او چاته وی غوث پاک غوث اعظم یعنی ډیر لوی فریاد اوریدونکو لکه دې زمانہ کې بعضو خلکو ځان نه نمونه جوړ کړی دي لوی لوی درگاهونه دي لوی لوی بزرگان لوی لوی اولیاء داغي ولایت کې بزرګۍ کې هیڅ قسم شک نشتا ډیر انقلابی خلکو او بزرګونو خلک دین ته اړول او مسلمان کړو او دې خلکو ول ځان نمونه یې خېدي چاته وی داتا او چاته وی گنج بخش گنج وی خزانه تا گنج بخش یعنی دا بابا خلکو له خزانه ورګي نو دای د ځان نمونه یې خېدي د دې ولایت کې شک نشتا دا ډیر لوی بزرګانو ډیر لوی اولیاء خونن خلکو بدی ځان یو کاروبار جوړ کړی دی او د دې په نمونو پیسې ټولې او دا قوالیان کیږي دا عرسونه دي دا میلادونه دي او دا پروګرامونه دي وما كانوا مؤمنين او نودو منون کی وقطعنا دابر الله وی د دې ظالمانو ما بیخ بنیاد وباس ظلم ولا وشتي جړلې می ولا ختم کړي اتعلمون پويږي خبر یې ان صالحا یقینا صالح مرسل را لګلې شوی دی پیغمبر من ربه طرف دربنا آیا تاسو په دې خبره پويږي چې صالح غني پیغمبر دی د دې خدا خیالو چې دی وو یریږي دی وو نه دی خو پیغمبر نه دی لکه د دې زماني بازي جولاګان شاخلان را باسي او خلکو منی دوړه چې دوړه دباو خلک یری چې دی مولا سره تاسو ولاړی چې موږ معلوماتو کو چې دا څنګه خلک دي اتعلمون یا پويږي فعقر الناقه نو دی بېمانو بدمعشانو مشوره وکړه ایو بدمعش مخې ته شو او د دې اوخي خپې او لاسونه پرې کړل الله من کړیو تاسو خواهشو د دې ګټې نامه او خراوستا او بیا دا بلار بواس تاسو مخې ته لنګ شو بچي هم پیدا شو او تاسو ته مدا وی چې یو ورځ بداو بس کی یو ورځ به تاسو سکای او چې بکمر تاسو وبني نو د دې په استعمال وای دا خورای لیکن تاسو کډې تکلیف ورساو نو بیا به تاسو خیر نه د دې ځنه اوس درس شروع شو قرآن به سره پکم خي او تب ترجمه خي اردو کې پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لینڈ اسٹیشن نیئر داؤد ترنگی پښتو کې بعد ترجمه کیږي دا ډېر غټ محنت کوي د دې ترجمې لپاره او ډېر اوچت تفسیرونه د دې لپاره ګوري تاسو ته درخواست چې دا لایک او نور خلکو ته شیر کړئ چې هر مسلمان ته پته ولګي نور اوړه مونږ ته هغه عذاب چې ته ترې نه مونږ یاری ان كنت من الصادقین که ته رښتینی مونږ ستا خبره نه منو خپل د پلار نیکه دین نه پریدو د هغې طریقې نه پریدو یو الله نه منو
کته موږ ته عذاب راوستې شي نو راو. قال نو هود علیہ السلام قد وقع یقینا لازم شو واقع شو علیکم تاسو باندې من ربکم طرف درب تاسو نه رجس عذاب وغضب او غصد الله. تاسو چې کومه خبرې کوي نو لږ صبر وکای اوس په الله عذاب راشي. اتجادلوننی آیا تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماء پنمونو کې سمیتموها چې خدینون تاسو انتم و آباؤکم تاسو مشران تاسو چې چاته الها وای معبودان ګرځولې دي نو د دې نمونه خو تاسو په خپل یې خېدي. ما نزل الله بها من سلطان ندرا لګل الله په دې نمونه څه دلیل. فانتظرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زه تاسو سره انتظار کوونکو نه یما چې کله به د الله عذاب راشي. لکه دې زمانہ کې بعضو خلکو ځان نه نمونه جوړ کړی دي. لوی لوی درگاهونه دي لوی لوی بزرگان لوی لوی اولیاء داغي ولایت کې بزرګۍ کې هیڅ قسم شک نشتا. ډیر انقلابی خلکو او بزرګونو خلک دین ته اړول او مسلمان کړو. او دې خلکو ول ځان نمونه خېدي چاته وی داتا او چاته وی گنج بخش. گنج وی خزانه تا گنج بخش یعنی دا بابا خلکو له خزانه ورګي. او چاته وی غوث پاک غوث اعظم یعنی ډیر لوی فریاد اوریدون کې. نو دای د ځان نمونه خېدي د دې ولایت کې شک نشتا. دا ډیر لوی بزرګانو ډیر لوی اولیاء خونن خلکو بدی ځان نه کاروبار جوړ کړی دی او د دې په نمونو پیسې ټولې او دا قوالیان کېږي دا عرسونه دي دا میلادونه دي او دا پروګرامونه دي. فانجیناه والذین معه برحمت منا نو الله وی ما خلاص که هود علیہ السلام او هغه څوک چې د سره برحمت منا په خپل مهربانتیا. دا الله پر رحمت بس وړي خلاصيږي بل هیڅ سبب نشتا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پرې میکړل موند جړلې زېلې د هغه چا چې تکذیب کړو زما د آیتونو. وما كانوا مؤمنين او نودو منون کی. وقطعنا دابر الله وی د دې ظالمانو ما بیخ بنیاد وباس زیلې می ولا وېستي جړلې می ولا ختم کړي. وإلى ثمود أخاهم صالحا او مارا لګلو په طرف د سمود رور د دې صالح علیہ السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صالح علیہ السلام قوم ته خطاب کړو دعوت ورکړو اے زما قومه عبادت خالص ک یو الله لرا نشته دیتا سلرا حقدار د بندګۍ بيد الله بل سوک. قد جاءتكم یقینا راغلی دا تاسو ته بینۃ معجزہ من ربکم طرف درب تاسو نه. معجزه سوا چې لوی کمرو لوی غډوا دا غین الله یو خره وستا. هذه ناقۃ الله دا اخذ الله دا لکم تاسو لرا آیتا معجزه دا نخدا. فذروها نپرید دی لرا تأکل سریگی با فی ارض الله پزمکد اللہ کی. تاسو نسیشه نگواری نولا گایا راوڑای نولا واخر راوڑای نولا بوس راوڑای نولا بور کوي هر سنه تاسو بیغمای. هذه ناقۃ الله دا اخذ الله دا اوخي خټولی دا الله دی خدای ورته د عزت او د تشریف د باره وي.
دا اوخه د الله دا تاسو لرا معجزه دا پرې دی لرا چې خوري سریږي پزمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء او اراده مکوي د دې د تکلیف رسولو ولا تمسوها لاس ورته ملګوي بسوء په تکلیف سره دې ته قسم ضرر اون رسوي فیاخذکم عذاب علیم نو وبنسی تاسو لرا عذاب دردونکې واذکروا یاد کئ اذ جعلکم خلفاء کله چې وګرځولې تاسو قائم مقام جانشین رستو پاتې کیدونکې من بعد عاد رستو د عادیانونا وبوأکم فی الارض او زیدر ک تاسو لرا پزمکه کی تتخذون نسیتاسو من سهولها همواری نرمیز مکینا قصورا مانای بنگلی سمر لوی انعام تاسو منی الله کو چرته چې نرمه هموار از مکه وینن والته بنگلی جوړاول وتنحتون الجبال بیوتا او تو گئی د غروننا کورونا سمر لوی انجینیرینګ ولا الله ور کړو لوی پوها ذہانت چې لوی لوی ګټونه وای هغه به یو تو ګلی هغه کې مې نقشونه جوړ کړو کورونا فذكروا آلاء الله نجات کې نعمتونه د الله ولا تعثوا مخوري گئی مکوي فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کوونکی دا بیان ورتا پیغمبر د وخت صالح علیہ السلام ته قال الملأ نووی غټانو معتبرو الذين هغدي استكبروا چزان غټ غنو لوی غنو من قومه د قومنا للذين هغ چاته استضعفوا چې کمزوري غنلی شویو کمزوري ونا خود دې خیالو چې دا کمزوري دي لمن آمن منهم چا چې ایمان راوړیو د دینا دی غټانو معتبرو متکبرو کمزورو مومنانو ته چې د صالح علیہ السلام ملګری هغه ته وي اتعلمون آیاتاسو خبر یعنی دی منی اوس روع باچی چې دی منی موږ دوړه دواو کو اتعلمون پوي گئی خبر ان صالحا یقینا صالح مرسل را لګل شوی دی پیغمبر من ربه طرف دربنا آیا تاسو بدی خبره پويږي چې صالح غني پیغمبر دی د دې خدا خیالو چې دی وو یریږي دی وو نه دی خو پیغمبر نه دی لکه د دې زماني بازي جولاګان شاخلان را باسي او خلکو منی دوړه چې دوړه دباو خلک یری چې دی مولا سره تاسو ولاړی چې موږ معلوماتو کو چې دا څنګه خلک دي اتعلمون یا پويږي یقینا صالح علیہ السلام پیغمبر د الله دے قالو ندی جواب کو انا یقینا من بما پهغه ارسلا چراله گله شوه دے صالح علیہ السلام به پاغي سرا مؤمنون منون کیو تاسو خود صالح ته بوس کوي من صالح امنو او د ټول هر سمنو یواز صالح نه د ټول خبري منو انا بما ارسل به مؤمنون یقینا من پهغه چې صالح علیہ السلام را لګل شوی دی یقین کو ایمان لرو قال الذين نوها غچا استكبروا چې معتبروا انا بالذي امنتم به کافرون منګ نه منو ته چې کوم سړی د پیغمبر وای نو منګ نه منو انا بالذي یقینا من دهغه چا امنتم به چې تاسو یې منئ تاسو به ایمان راوړې دي کافرون من کفر کوونکیو فعقروا الناقه نو دی بېمانو بدمعشانو مشوره وکړه ایو بدمعش مخې ته شو او د دې اوخي خپې او لاسونه پرې کړل الله من کړیو تاسو خواهشو د دې ګټ نامه او خراوستا او بیا دا بلار بواس تاسو مخې ته لنګ شو بچي هم پیدا شو
او تاسو ته مې دا ووی چې یو ورځ به دا اوبه څکي یو ورځ به تاسو څکئ او چې په کومه ورځ تاسو اوبه نی نو د دې پی استعمالوئ دا خورئ لیکن تاسو که ډېره تکلیف ورسو نو بیا به ستاسو خیر نه فعقروا الناقة نو دي خپې لاسونه ورله پرې کړه کټ کړه وعتوا نافرماني وکړه عن امر ربهم د امر د رب خپلنا وقالوا او دی اوی یا صالح اے صالحا ائتنا را ولا منتا بما حق عذاب تعدنا چت بمن یری ان كنت من المرسلین کا واقعی ته پیغمبري فاخذتهم الرجفه نو اونیول دی لرا یو جټکی یو زلزلی یو چغی یو روړه شوا یو چغه شوا یو زلزله شوا داسې زلزله شوا چې بیا یې ړق ته پاتې نه کړه فاخذتهم الرجفه نو اونیول دی لرا زلزلې فاصبحوا نشو فی دارهم پخپل ځای کې جاثمین پړمخي مردار پراته فی دارهم کله راځي فی دیارهم دیار وی کورونو ته او دار وی خار او ملک ته کله چې دا زلزله راغله نو داس یو چغه وا چې دی منی فورن اٹیک وشو او دا زونه اوچاودل فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو بیا په خپل ځایونو کې پړمخي پراتو جاثمین یو معنادار چې یو بل د پاسه پراتو او جاثمین یو معنادار چې زمکه منی پړمخه داسې پراتو چې زمکه سره وصل شویو فاصبحوا نشو فی دارهم پخپل ملکونو کی خارونو کی جاثمین پړمخ پرات مردار فتولى عنهم نمختی واړو دینا صالح علیہ السلام ختم شو فتولى عنهم نمخی واړو خپشو وقال وی فرمایل یا قوم زما قوما لقد ابلغتكم یقینا ما ارسو تاسوتا رسالت ربی حکمنا درب خپل ونصحت لكم او خیر خواهی می اولټولا تاسو لرا ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نخوا خوي خیر خواهی لټون کولرا زو تاسو خیر لټوم چې تاسو د جهنم نه بچ شئ جنت ته لاړ شئ زه څه غواړم او تاسو څه کوئ ما تاسو ته د خپل رب حکم ورسو ما تاسو خیر خواهی اولټولا او تاسو داسې سړی نه خوښوئ داسې سړی سره بغض حسد کینه ساتئ دشمنی ساتئ چې تاسو خیر خوا دی ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه